الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. پرونی آیات کی منگا ہوئیلا چی یہودیان او نصوارا دا اللہ تعالی با حکم پیسل نکی نو دیو دا جاہلیت پیسل غواری او دا جاہلیت با پیسل کی عدل نشکی دی دا اللہ با پیسل کی عدل کی دیش دنیا پیسل جی سوک جوڑے و قانون جوڑے ہو انسان بھی جوڑے کر پا انسان کی خدا تعصب شتے اب خام خواہ دا اخبال قوم خیال ساتی دا اخبال وطن خیال بساتی نو دا دنیا لبدا قانون دا عدل سوک ورکی کہ یو وطن والے ورکی نغوہ بکی خام خواہ اخبال وطن دا کشیوی دا دنیا دا انسانان و قانون دا عدل قانون نشکے د دنیا مشران راجمع شو جو یو شی جوړ کړی دی هغې ته یونایټډ اقوام متحده وایي او هغوی د ظالم زامنو داسې انصاف کړی دی چې 15 قوتونه دي هلته ویټ او پاور دی دله دنیا مشرانو د هغو نه خلکو د انصاف تمه وه هغوی په اوله ورځ پکې دا لیکل وکړه چې دا 15 قوتونه دي دا نور به اساسي ګرځي را ګرځي نو د دنیا دغه خلک نو الله تعالی وایي څوک چې د دین فیصله نه غواړي د الله هغه نه غواړي د الله تعلق د یو وطن سره نه دی نو هغه خامخا د عدل فیصله کوي نو د جاهلیت هغه غواړي په دې ځای کې امام ابن کثیر وایي چې کما یحکم به التتار وی دا جاہلیت فیصله دیسی دا لکه تاتار چې کومه فیصله کوي چې دیو یو قانون جوړ کړی دی د چنګیز خان د چنګیز خان قانون داو امام ابن کثیر وی چې څه شیزونه یې د یهودیت نه راغستي وو څه د عیسایت نه راغستي وو او څه د ملت اسلام نه او په دې باندې به فیصله کوله د اسلام خبرې بکیام وي د یهودیت خبرې بکیام وي د عیسایت خبرې بکیام وي او چنګیز خان په دې باندې فیصله کول او دې د نوم یې خو یساق دستور او یساق نوم یې ولدغه دستور امام ابن کثیر وایي چې دا د الله او رسول په قانون باندې مخکې کړو او څوک چې دا کار کوي نو دا کافر دی یجب قتال وسو واجب دی څوک چې دې قانون جوړ کړي چې اسلام هم بکی او يهودیت هم بکی او عیسایت هم بکی او دا الله او رسول په قانون مخ کې دا کفر دی یجب قتال وسو واجب دی تر دې پورې چې اسلام تراو ګرځي دا د امام ابن کثیر رحمه الله پتو مولانا مودودی رحمه الله هم دا خبرې کولې تاسو به سیاست کې دا د الله په حکم فیصله نه کوئ خلکو به ویل وایي دا د دین سیاسي تعبیر کوي دا خبره خو امام ابن کثیر هم کړله مولانا گوهر رحمان رحمه الله وایي چې د پاکستان قانون تعزیرات پاکستان چې ورته وایي دا پخوا تعزیرات هندو دا یو انګریز جوړ کړی و د اسلام خبرې هم پکې وي او د یهودیت او د ډېرو دینونو د هندو متن پکې وي او هغه به دې وجه د اسلام خبرې نه وي راغستې چې اسلام یې خوښ او مسلمان و بلکې د اسلام خبرې یې به دې باندې راغستې وي چې ښه ورته ښکاره شوي او د هغې هم دغه حکم دی چې به دغې هم څوک فیصله کوي دغه هم کفر دی داسې قانون راوالي تعزیرات هند او یا نوم یې ولې بدل کو چې ازادي وشوه وایي تعزیرات پاکستان
ډېر قوانین پکې دي د قرآن او سنت نه خلاف او دغه شی وایي کفر دی. بیا کفر دوه قسمه دی، که څوک بې حلاله ګڼي فیصله نو هغه خو د ملت نه بهر دی، مرتد دی او مشرک دی. او که څوک بې فیصله کوي خو حلال یې نه ګڼي، بد ورته ګوري او بیا بې فیصله کوي، د قرآن او سنت فیصلې د اوچته فیصله وایي، هغه د ملت نه بهر نه دی او به حرامو کې اخته دی، مرتکب د کبیرې شقي او بدبخته انسان دی. دا د پروني سره متعلق خبره. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا اليهود من یسی یهودیانو لرا والنصارى و عیسایانو لرا اولیاء دوستان، بعضهم بعض دیون اولیاء و بعض مرګري په دین کې مرګري او د یو بل تعاون کوي. ومن يتولهم چا چې دیو سره دوستي وکړه منکم ستاسو فانه دی چې دی منهم د دیو نه دی، دام یهودي و عیسائی دی. ان الله بشک الله چې لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نه کوي قوم ظالم ته. مخکې پیغمبر ته ویلی شو چې هوښیار اوسېږه، هسې نه چې د یو خبرې نه تا واړې. اوس مؤمنانو ته دا خبره کېږي چې مؤمنانو تاسو بیدار اوسېږئ. دلته یو خبره زده کول غواړي، هغه دا ده چې د کافرانو سره دوستي مه کوئ. د دې څه مطلب دی؟ دا مسله لږه پېژانده غواړي. بله ورځ د سودیس هم څه خبرې کړلې، نو په هغې مې یو دوه خبرې کوم. دا یو موالات دی. موالات ویلی کېږي د زړه دوستۍ ته، داسې دوستي چې دا زړه ته دا کافران رانږدې کړي، د هغې سره مینه وکړي، د هغې په هغه کار باندې رضا شي، هغې ته رازونه ووایي، دومره رانږدې کړي چې رازونه ورته ووایي، جاسوسي ورله وکړي، نو دا حرام دی. دې ته موالات وایي. موالات چې دی دا حرام دی او دا کفر دی چې کافران سړی دومره رانږدې کړي دې زړه ته او دومره د زړه مینه ورسره وکړي چې هغه یې خوښ شي، د هغه کار یې خوښ شي، د هغه دپاره جاسوسي کوي، د مسلمانانو په منځ کې ناست یو ملګری د هغه یي، نو دې ته موالات وایي. دا کفر دی او دا ګناه کبیره ده او سړی به کافر کېږي. دا اولنۍ خبره شو. دویمه خبره یو مواسات دی. مواسات څه ته ویلی کېږي؟ ظاهري خیرخواهۍ ته ویلی کېږي. په ظاهره باندې د کافرانو سره خیرخواهي او همدردي، دا د کافرانو څه شته چې په ظاهره باندې د کافرانو څخه خیرخواهي وکړي، همدردي ورسره وکړي. دا د هغه کافرانو سره دی چې د هغې سره جنګ نه وي روان. سورة ممتحنه کې هغې ته اشاره شوې ده چې کومو خلکو ستاسو د جنګ نه دی کړی او تاسو یې د کورونو نه یې ایستل، الله تاسو نه منع کوي چې د هغوی سره نیکي وکړئ او د هغوی سره انصاف وکړئ. الله تعالی انصاف کوونکي خوښوي. نو مواسات دې ته وایي چې همدردي، خیرخواهي، دا د ټولو کافرانو سره جایز ده، سوا د هغه کافرانو نه چې د هغې سره جنګ روان دی، جنګ ورسره برپا دی او همیشه به دې کې دي چې کله ټیم میلاو شو حمله به وکړو. د داسې کافرانو سره به ظاهري خیرخواهي نه کوي. دا خبره د عقل خبره ده. یو سړی اسلحه راغستې ده، ما وجنې او ته ما ته وایې چې ته وله ګولونه ورکړه، ته خو ساده یې. زه به وایم چې ستا څه به زه هله خیرخواهي کوم چې ته خو د اسلحه کېدی که نه، سړی را روان دی زمونږ په کور راخیږي او ته نه نه د اسلحه کېده او ګولونه وله ورکړه او استقبال یې وکړه. نو زه به خیرخواهي د هغه کافر څه کومه، همدردي به د هغه کافر څه کومه چې هغه زما سره خو جنګ نه کوي که نه، او ما پسې خو اسلحه نه ده راغستې،
دې ته مواسات ویلې کی داشته موالات ځان لشي او مواسات ځان لشي موالات دي ته چې زړه ته را نږدې کی د کافرانو ارسه دي خوښ شي دا وی دینم دي خوښ شي دا وی د پاره جاسوسي کې دا وی سره تعاون کې دغه موالات دغه حرام دي کفر دي او مواسات جایز دي چې همدردي وسکي خیر خواهی وسکي دا هغه کافرانو سره چې دا غي سره جنگ نه روان دا دوه خبرې شوې درېمه خبره دا ده چې یو مدارات ده مدارات دي ته وایي چې په ظاهر باندې د کافرانو سره ښه اخلاق وکړي مثال په تور باندې یو کافر د چا میلمه شو نو بس ښه میلمستیا دې ولې وکړي یا په یو ځای کې مسلمان دی د کافرانو نه یېرېږي چې وجدي نو په ظاهر دې وځه اخلاق چلی کنه دې ته مدارات ویل کی دام د کافرانو سره جایز دي دا باغ ټیم کې چې کله سړی د خطر ده او سلورم چې دي نو هغه معاملات دي معاملات تجارت ملازمت کافرانو سره تجارتي معاهدي کولای شي هغه د ځان سره نوکران کولای شي د عزت وحدي بوله نور کې نور نوکران کولای شي مزدوران ګرځولای شي ته د هغه سره کولای شي او دا په دې شرط باندې چې ستاسو د تجارتي معاملې کې مسلمانانو ته نقصان نه وي کته د کافرانو سره د دوستی کې د مدارات وسکه یا د معاملات او یا د مواسات وسکه چې دا غي نه مسلمانانو ته نقصان نه نو دا بیا ټول په دې باندې ګناه ده په دې تیر شوی جمعه باندې د کعبه د مکی مکرمه د امور مشر دی هغه ته عبدالرحمن سودیس وای ال د امام هم دی او عالم دی هغه په تقریر کې دا خبره کړل په 4 تاریخ باندې اوس مو واورېدو عربی کې مو واورېدو بیا په اردو کې مو واورېدو ویل سینې چې په عربی کې مو خطا شو چای ترجمه کړل هغه ولا مو واورېدو هغه په عقیده باندې خبره شروع کړل نو بیا دا خبره کوي دا خبره د سزه پوری ټیک ده د دې ځای پوری ټیک ده چې په موالاتو کې او په مواساتو کې فرق دی موالات دي ته وایي چې د زړه دوستي به د کافرانو سره نه کوي نو دا خبره ټیک ده دا صحیح خبره کړه بیا دا خبره ټیک کړل چې یو مواسات دي مواسات دا دی چې په زړه کې دا دین دی خو نه شي چې بظاهر او خیر خواهی او همدردی کې دا خبره ټیک ده لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قحط په زمانه کې د مکی د مشرکانو سره تعاون کړی یا نبی علیہ السلام چې مکه فتح کړه نو ټول خلک یې معاف نه کړ دا کافرانو څخه یې نه یا عمر رضی الله عنه چې مسلمانانو په ملک کې وکم کافرانو سره ذمیین هغه د باقاعده وظیفه ورکوله د مسلمانانو په دنیا کې خه معاملات د کافرانو سره چانه نکړ خلکو بچره قیدیان سي زله نبی علیہ السلام چې په کم دور کې راغله په دغه دور کې غټ قوت چې د روم او په روم کې به د قیدیانو سره دوه طریقې کولې یا به سي زله او یا به دې چلو کو چې وزمره به پرې خو د خلکو ودا تماشې لیدل په دغه دور کې چې مسلمانانو د قیدیانو سره کومه خیرخواهی او همدردی کړل دا په دنیا کې یو مثال نبی رسول الله صحابه ته ویل ګورو ځان له بچینو کمزور خوراک کوي او دې قیدیانو له خوراک ورکوي نو د کافرانو سره موالات هغه وایي چې دا ګناه ده او حرام ده دا فرق پیژندل وکړ دی ظاهري همدردی او خیرخواهی جایز ده د دې ځای پورې دا خبره ټیک ده دا خبره هم کړل چې ګوره نبی عليه السلام د خیبر د يهوديانو سره معاملات کړل دا ټول بل خبره دي شیخ عبدالرحمن سودیس پټ کړو خلکو یې تلبیس را وسو هغه دا
ته دا خبره به کې دا ونه کړه چې خیرخواهي په هغه ټایم کې ده چې کله ستانه مونږ ته خطر نه وي دا مواسات چې ته یادې او آیات د سورۃ ممتحنه ویلې ده چې الله تعالی وایي تاسو زه نه منې کوم چې تاسو د کافرانو سره نیکي وکړئ دا کومه کافران یادې دا خبره یې پټه کړله هغه کافران چې د مسلمانانو سره جنگ نشته مسلمانان د کورونو نه ایستل او يهوديان خو دې د ناس دي په هر سکند کې داسې منسوبي جوړي چې پاکستان هم ختم شو دا ملګونه دي ختم شي د دې څخه سره فلسطین دي ختم شي دا خبره ته واضحه ده په دې خبره باندې پټواله راوسته او سه بینري ویل او سترګې په پټې کړې تیر شوی د مواسات د کافرانو سره شته خیرخواهي او همدردي خدای هغه کافر سره نشته چې هغه د مسلمانانو سره خپې وتاړم کړلو ختمه تب وسال د مواسات کې دل د افغانستان کې سکی استاد بزاله خیرخواهي کوم اله چې ته د اصله کې زبدل بیا ګولونه درکړ نو خبره ده صحه د پوری ټیک ده او صحه د پوری هغه ټیک نه ده دا تقسیم یادول غواړي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا اليهود والنصارى تاسو من سي يهوديان لرا والنصارى وعيسایان لرا اولیاء دوستان معنی ماتا توقع دزرا بعضهم اولیاء و بعض دیونا مرگری دا بعضو دی مرگری دا بعضو معنی دار دیو بخبل مسکر یو بل سر تعاون کئی نا مسلمانان بخلاف او دوی او معنی دار چې بعضی مرګري د بازو دي یو بل سره یو شان دي په دین کې کو پر ټول یو شان ومن يتولهم اغسو چې دوستي وکړي د یو سره د زړه دوستي منکم استاسنا فانه بس دې چې منهم د دې يهوديان نه یا د عیسایانو نه دي نو چې دې کله دا وې سره شو د دې سره باندې دوستي نه کوي او هغه له الله عذاب ورکړي دلته ما عذاب ورکړي ان الله بشک الله چې لا يهدي القوم الظالمين هدايت نکړي قوم ظالم دا يا ايها الذين